بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسی الکتاب تحقیق مجر کړه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب وقفینا من بعده او بیا مش پیدر پیسې بلا پوسې دي دینه بعد بالرسل رسولون مستولیو واتینا عیسی ابن مریم البینات او مجر کړه عیسی ابن مریم ته وزه معجزات وایدناه دیغه مدد مو کړه به روح القدس د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سره افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم او چې کله تاسو یو رسول روغلال به دې تاسو نفسونو چې کوم شی نه پسندول استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بیا تاسو هغه منتی ټینګ شول تکبر مو وکړه او نیم جماعت یو جماعت مو درویغ وګڼل او نیم انبیاء او جماعتونو مو درویغ ګڼل چې دا انبیاء دا درویغ زونی دي وفريقا تقتلون او نیم انبیاء به تاسو قتلول وقالوا قلوبنا وای بدای چې د مرزلنا غلف دا خو په غلاف کې پټتي بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت تدایمت دی الله د کفر سره فقلیلا ما یؤمنون لږ خلق داسې دي چې د کې ایمان وروړونکي دي ولما جاءهم کتاب من عند الله چې کله به د تروغلال کتاب دی الله پاک طرف نه مصدق لما معهم چې د سره غوڅو دیغه تصدیق وکوال وقالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا پیلا بده دین دی فتح وشتلا او کفرونو منته فلما جاءهم چې کله د تروغلال ما عرفوا كفروا به او د واه بجندال بیا غانا بعد دی اغي انبیاء او دی کتاب انکار وکړل فلعنت الله علی الکافرین الله لعنت په کافرینو خلق منته بسم الله الرحمن الرحیم دی بنی اسرائیل خبره شروع دنه پهلا آیات کې موږ دا ویلو چې کوم خلق چې د دنیا ژوندۍ ته ترجیح کی په آخرت منته الله پاک دې هغه د پر قانون بیان کړل چې فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون دنه وکله عذاب نه کمیږي او نه به دغه عذاب کې دی چې ته مدد کړي یعنی کہ دنیا کې وا مسله په انسان متی روشي یو تکلیف روشي نور یار دوست سفرشتيون مددگاری وی خو لیکن د قیامت مسله او د آخرت عذاب داسې دا چې د کې چا چوک مددگار نشته نن مخ کې د بنی اسرائیل نور خبره الله رب العزت وکړه د يهوديونو ولقد اتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل چې موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو تفصیل سره سره موږ وی چې الله رب العزت تورات کتاب ورکړو ابي الله پاک یہ چې وقفینا من بعد بالرسل چې سبل پوسی دی موسی علیہ السلام نه بعد سبل پوسی موږ د کې انبیاء هرستول یعنی موسی علیہ السلام نه ونسا تر دی عیسی علیہ السلام رسي د کې دا انبیاء ورولي دیو جنا علما یہ چې د يهودیت چې دا یو مستقل دین نه دا بلکې د يهودیت ته تماد او ختماد کله هر شي ابتداوي او غي انتهاوي نو يهوديت خو وخت نه شروع عيسى عليه السلام چې کله روغلال دا د دې دین ته تماوا او ختماوا چې باز د دین ختم شو نو الله پاک هغه خبر کړو بل علماء لیکلي چې موسی عليه السلام نو ونسا تر د عيسى عليه السلام رسید ته 4000 انبیاء الله رستولي 4000 انبیاء یعنی سی بل په سی 10 انبیاء الله پاک ته رستولي واتینا عیسی ابن مریم البینات او بیا دا ہے ته چې موږ عیسی ابن مریم چې وا هغه ته وضح معجزې کړې عیسی علیه السلام تعالی پاک ډېر وټه معجزې کړې اول معجزه دی عیسی علیه السلام دا وا چې یو سړی چې مدرزات نبی ناو لونګو نو عیسی علیه السلام بو معجزه دا و چې هغه به ټیک شول دام به کړل د عیسی علیه السلام معجزه دا هوا چې کوم سړاو چې د جوزام او د برس مریض و ابي دام کړل هغه به ټیک شول عیسی علیه السلام ایوا معجزه دا هوا چې د غیب خبره به هدي تشیل دا به د تشیل چې وی تو څه خوړل دا خېټه کې دا شای پروت ته دا سبزی خوړلې دا غوښه دې خوړلې دا بریانی دې خوړلې او عیسی علیه السلام بو دا د تشیل چې به تو کور کې دا د شای چې دا سٹور ده چینی دمره پرتا دو
پته دمره پرتی دی هغه وخت مطابق دا مثال اسه فرض کوم د په یوونه دی پره نو داسې دا غیب خبرې وکوله وټه معجزات عیسی علیه السلام ایوا دا هوا چې قبر ته به ایرغلان او مړی بیر چکړل نو الله پاکي چې موږ وضح علامتونه او وضح نشانه او معجزات مېر کړي او ايدناه بروح القدس او موږ د دې تایید کړو مدد مې کړو روح القدس سره دغه آیات منته مفسرین ډېر عجیب او ډېر تفصیل خبره کړې ده چې آیت د روح القدس چې دا الله پاک چې د عیسی علیه السلام مدد وکړو دا روح القدس نه څوک مراد ده نو نیم علماء دایي چې القدس خو د الله ذات مراد ده او روح هغه طرف ته تشریفي نسبت شوه ده نیم علماء دایي چې نه روح القدس نه مراد چې دا جبرائیل امین ده ویل چې الله پاک جبرائیل علیه السلام د پر قرآن کې الروح الامین ټکه استعمال کړه او بل ځکه چې دا ټکر هغه نه جبرائیل علیه السلام مراد ده او کله چې حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه السلام دا چې اللهم ایده بروح القدس هغه نه جبرائیل علیه السلام بل ځکه روح الامین ټکر ولاله جبرائیل علیه السلام مراد بیا علماء یې چې یا خو دینا جبرائیل علیه السلام مراد هغه تفصیل منه علماء دلیل خدا پر وغل خو تفصیل دا کړل چې بچپن نه ونسا تر اخیره رس جبرائیل علیه السلام بچو دا ابو عیسی علیه السلام سره او یا به چې دشمنونو چف موسی علیہ عیسی علیہ السلام بری کې څه روایا او څه تور طریقہ به خطو کېدله نو بیا جبرائیل علیہ السلام د دې تایید کول بهرحال نیم علماء دای دینا اسم اعظم مراد ده هغه اسم اعظم مراد ده چې الله پاک یو نمایش شلی وای الله پاک یو اسم اعظم و هغه په ذریعہ سره بو عیسی علیه السلام چې و دی به مړی چګول اژوند کول څوک به تروغله چا به ته وي چیرې دا خو پرون لاس کوله پیله ولمړ دي شل کوله پیله ولمړ دي اور دی نوح علیه السلام زمانه نوح علیه السلام یو بچا هغه هي تر چکړه چې هغه تر چکړل کې تهونه لیکلي دي چې هغه بشتس پنځول یو بشتس پنځول پته نه وکړه چې مخکې خلک چې هغه خو داسې زر نه بوډه کې د الله سي وشته سپین نه هغه ته چې عیسی تو چې کله زر چګونه کنه دمر خوف مت چې مو چې الله پاک چې دوباره قبر نه انسان ارچګي هغه خو قیامت او حشر حساب کتاب دی پر ارچګي مو وی چې هغه د قیامت ریز روغله نو هغه څو غړې چې هغه دی واجب مودا وشته وغیرہ چې داس پین شول بهرحال نیم علماء چې دینا نو اسم اعظم مراد افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم او چې کله تاسو ته یو رسول روشي بیا هغه خبرې چې د تاسو زړه نه مني تاسو زړه پسند نه وي تاسو په زړه نه وي تاسو په خواهشاتو نه وي تاسو په تابع نه وي استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون به تاسو تکبر کوي او په خبرو سختي یعنی هغه نه مني په غیداري اکړ کوي او نیم جماعت چې دا تاسو دروي غړې نیم انبیا او فريقا تقتلون او نیم چې هغه تاسو قتلونو اراده کوي قتلوي نو دا د دې پر داو چې کوم دین کې به څه پسند تشول کنه زړه مته به هغه به منل دغه يهوديانو خو چې کوم به د الله حکم دې تابع نه کنه به نه منل به عینه دا پوزیشن دغه معاشره ده او دغه خلکو ده دین هغه وړي چې د پزړه پسند وي شریعت مسله هغه وړي چې د زړه باندې پسند وي او اسلام احکام هغه وړي چې کوم د زړه خواش وي کني نورا دین من ایت شادانه وړي صرف مسلمانې دعا کوي ا ډېر خلک دغه سره ټلیفون وکي یره چې داسې وشول به مې داسې وکړل ټیک مې وکړل که ټیک مې نه وکړل مول به ته وایي چې یره چې تو وکړل نمره غټ مفتی وي موږ نه پاته ویلې کای موږ نه پاته په دی وځي کې چې موږ په غوړې وروړي چې موږ دې ته پرا وایي چې بس بالکل بس و صحیح ده بیا صحیح ده نور کني پاته نه کوي پهله بو خلق لل علماء نه به مسلې به پاته کوله اوس چې خلک ورتي اوس علماء ته مسلې شي
او مسلې کومې پاته کوي دې پاته کوي چې ته یا تعلق وشي یا چې ته دې زکه تقسیم شي اوس رسې چا نه دی و د مسلې پاته وکړه نه چا د ګاونډي حق مسلې پاته وکړه نه چا د خپل قریب رشتہ دار مسلې پاته وکړه نه چا د ماما تران یرا خوريان د دوه حقوق مسلې پاته وکړه نه چا د تربرا او پکور کې اسرا ټچ پړوسی پاته وکړه نه چې ته چا د یتیم مسکین فقیر یسیر د دوه مسلو پاته وکړه نه چې ته چا د لیارې بره کې پاته وکړه نه چې ته جماعت بره کې مسلې پاته وکړه بس چې کومه یا طلاق یا مزکا یا نکاح بس او اوس خوشا خل شرم و حیا بالکل ختم شو پهلا علما بو چې لږ کی چتا نکاح محفل تتل کنه به پهلا نه او نیمه غنټه نه بو غانا بجانا به بان کړه ادبن هدادي کنه صرف شریعتن نه دي اخلاقن هدادي اوس په مناسب غوړي په ټیم چې مناسب ټیم نه یو منټ پیلې شي به ته پهلا رول مشکو دي ټیم دي چې مناسب ورستو یې شي به ته وي چې او مناسب ته لیټ شي مړه په ټیم نه وي او بیا به مناسب نوستي په دې کې به شرم حیا نه وي اېڅ حیا به نه وي پکې شرم به نه وي پکې چې مناسب نوسته اوس ودا غانا بجانا باندې حالانکه د نکاح خطبه چې دو دی بری کیسي چې دا اسمون کې چې څومره مخلوقات دي دای وروي په سمندر کې چې څومره مخلوقات دي دای وروي او بو کې چې میون دي دای وروي هر چای وروي امره والا خپل غانا بجانا لګول ا بیسو یا شای لګولوي ا بیسو ته سویدار ټول تو ویږي چې الله پاک سویر کړي ا ډیګ وی کنه سوی نه پکې خدا ټول کما کله ته تو ویږي بهرحال نو تاسو من پسند دي نوړي فریقا کذبتم وفریقا تقتلون نیم جمعیات سے درویغ وګړه نیم انبیا چې دي تاسو کته کړل دلته وا مسله بل سره زدا کوي چې یو نبی وی یو رسول وی دي کې فرق وي نبی چې وی دا د الله ولی وی یو عام بنده د الله ولی جوړیدل شي ولی اولاد جوړیدل شي ولیکن نبی هغه ولی وی چې هغه منته وهرسي رسول هغه وی چې الله پاک یو قوم ته ارستول وی خاص بل دلته د قتل ټکرول چې دغه يهوديونو وو انبیا قتلول نو رسول برکه علما دایي چې رسول څوک قتلول نشي د الله رسول چې وی هغه درجه څنګه وی کنه هغه څوک قتلول نشي ویل چې الله پاک قران کې فرمایلی دي چې غلبت انا ورسولي چې ځان او د مو رسولون چې دي دا غلیب وي دا چاته ټیټېدل نشي او په دې باندې دلیل دادا چې الله رب العزت عیسی علیه السلام رسول و څومره خلکو منسوبې ته جوړ کړي څومره غي ته جوړ کړ خو الله پاک د پلوس کې عیسی علیه السلام ایر نکړه اسمون ته خجوال ژوندا ولیکن قتل نکړه ها دانیال علیه السلام زکریا علیه السلام دا انبیاء دا ابو شهید کړي نبی علیہ السلام بخبل دا غوښتل چې الله دمو نفس دمو ذات چې دا ایتوپولوس کې دا او دا ایتوپولوس کې دا خو زدا غوڼه لودت ان اقاتل چې دې ټول یاره کې قتل شل ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا قتل شم بیا ژوند دا قتل شم بیا ژوند دا قتل شم بیا ژوند دا خو الله پاک دغه تایید وکړه چا قتل نه کړه شهادت غشتال نو نبی خو قتل ول شي څوک لیکن رسول نشي قتل ولا موسی علیہ السلام نے پر څومره منسوبي جوړ شولې بهرحال نو دالتنا نبی مراد دا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر فقليلا ما يؤمنون او دای داوی چې موږ لونه چې دي دا په غلاف کې دي دا پاک دي بلکې د الله لعنت ته په دایمنته چې لږوند خلک چې دي هغه صرف ایمان اړي نور د الله انکار کوي دا دغه يهوديانو د بني اسرائیل او شيخي بیانوي چې دای وو چې نه موږ لونه خو بالکل محفوظ دي غلاف کې دي او په موږ باندې صرف خپل دین نه علاوه نه جدو اثر کوي نه سحر اثر کوي نه کرشمه اثر کوي هیڅ شاده بل چا هیڅ خبره په موږ اثر نه کوي صرف موږ خپل دین چې دا غا په موږ اثر کوي دا سي موږ زړه محفوظ دي حفاظت کوله نن معاشره دا خبره کوي چې زړه دې چې صفاوي بیا دالې دي مو زړه ډېر صفا ده زد داسې چې ټول کول په زمزم لمبه ټول کول
ژبې مته خانه کبا سټم ټول کول ابي زمزم شو داسې پاک تا اوره دمرا کانډه دې ته پرتاوي چې چټیم کیږي د ملاسي ورچی به د ساره مونږ مړې آلته جی کی خو چړته دی شي وي به چې ز ډېر صفایا دا یو دیونو ونی اسرائیل ورکاتو ان شاء الله به د بل آیات په سبو خبرو کو ټیم پورا شو اخر دعوانا الحمدلله